نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دا یو مرګري تپوس کړی دی کراچۍ نه چې د مړ د طرف نه قرباني کول جایز دي که نه. یاد ساتئ چې د مړي د طرف نه قرباني کول دا جایز دي او ثواب یې چې کوم دی نه هغوی ته رسي. روایاتو کې راځي چې حضرت علي رضی الله عنه به یو قرباني د خپل طرف نه کول او یو قرباني به د نبي علیه السلام د طرف نه کوله. بیا د دې صورت دا دی چې کو چېرته مړي وصیت کړی وي نو د وصیت پوره کول بیا لازم دي. د مال چې کوم تهایي حصه وي نو د هغې مطابق چې کوم دی د هغې نه به د هغې هغه وصیت پوره کېږي او چې وصیت یې کړی وي قرباني وشي نو هغه غوښه به ټوله صدقه کول غواړي. مالدار به د هغې چې کوم دی نو غوښه نه خوري. او بل صورت دا دی کوم مړي وصیت نه وي کړی د خپل طرف نه ورله قرباني کوي دا کسو نو په دغه کې بیا چې کوم دی نو یا دې ورله حصه واخلي په ځناور کې غټ ځناور چې کوم وي یا دې ورله یو پوره قرباني وکړي. وړوکي ځناور ورله اخلي خو بیا یو دې ورله پوره بیا قرباني وکړي او دغه شان دی نه علاوه چې کوم دی نو حصه ورله هم هغه اخیستلی شي.